کو په مال بچ کېدی شوې نو امیر رحمان صاحب نن په تورو خاورو کې پروت نه وی. الله په ده باندې ما ویډیو کړې وه، زما ډېر نږدې ملګری و، الله دې د خاورو سره وبخي، جګر یې خراب شوی، اینې مسله ورته او 3 کروڑ روپۍ پې ولګېدې، 3 کروڑ روپۍ. الله اکبر کبیره. کراچۍ ته به تلو راتلو او چې کله د ډاکټر سره خبره وکړه نو ډاکټر ورته ووي چې دومره پیسې به دې پې راځي، خو د دې باوجود به اینه جګر دا به ځان له ګوري. الله نو خپلې کور والا ولا قرباني ورکړه او خپلې کور والا څه وکړه، خپله اینې ورسره نیمه کړه. الله خو جنابو د امیر رحمان صاحب په دې دنیا باندې دانې او اوبه هغه ختمې شوې او چې کله هم مرګ راشي نو بیا کو کروڑو روپۍ په ځان ولګې نو بیا دې بچ کولی نه شي. نو جناب ډېرې منډې تړلو اوس رونو خاندان ووالې او کراچۍ ته به تلو، کراچۍ کې به علاج و، دلته رالې 3 کروڑ روپۍ څه د پاسې په ځان ولګولې او 8 میاشتو کې والله صحت هم ورکړو. خو بیا د امیر رحمان صاحب صحت الله د هغه سره مرګرتیا ونه کړه او صحت خراب شو. کراچۍ ته چې یوړو د مرګ نه مخکې خپل رور ته وایي چې ما به ګوره چاته سپارې نه او ما په خپله لامبې او کفن به راله په خپله راکې او ما ته پته ده چې زما ساګانې ختمیږي. رور وایي زه به په ژړا شوم، ما به ورته چې داسې خبرې ما ته مه کوه. خو جناب امیر رحمان صاحب خپل وصیت خپل رور ته پرېښودو او په دغه حالت کې دنیا نه لاړې. نو صرف دومره خبره کومه چې ما او تا به د خپله زندګۍ کې ډېر تنګ یو. ګورې الله دې موږ د داسې بیمارو نه وساتي. امیر رحمان صاحب الله دې قبر د نور نه ډک کا او ستا چې کم بچنګي پاتې شوي، ستا کور والا د ستا رونه دي، ستا خاندان دی، الله دې داسې بیمارو نه وساته. خو هغه مرض چې دی یوسي هغه ګوره شهادتي بهر کې الله دې دا لویه مرتبه نصیب کا، ځکه چې د بیمارۍ په وجه باندې وفات شي الله ټول ګناهونه د انسان معاف کړي. خو بهر کې نوره دانه دې په دنیا نه وه، ځکه خپلو خپلوانو سره خپلو وروڼو او خپل کور والا سره ډېرې منډې تړلې والي. خو څه ستا نور ژوند په نصیب کې نه و، تر دې چې خپلې کور والا دله اینه درکړې نه د خپل بدن یې ته ټوکړه درکړه او ستا وروڼو تا سره ډېره منډه وواله. خو بهر کې چې کله مرګي که نه په مال او په دولت نه شي خلاصېدی. نو بس ډېر خدمت دې وروڼو وکړو، الله دې قبر د نور نه ډک کا. او زه دا تاسو خلکو ته مقصد مې د ویډیو دا دی چې ما او تا په دې خپله زندګۍ کې ډېر څه یو تنګ یو، خو چې دا بیماری را باندې راشي یاد ساته ګورئ مالی نقصان او جانی نقصانی. بهر کې په خپله زندګۍ شکر وباسئ. لوی صحت دا ډېره لویه باچایي ده. او امیر رحمان صاحب الله دې ستاسو خاندان ته صبر ورکړي. ستا غم دا د هېرېدو نه دی. په درېیمه درلم والد صاحب دې غاړې راکړه، ډېر راته وجړل، رونو ټول جړل، په خپله زه ډېر په ژړا شوم، بچنګو دې جړل. خو بهر کې دا یو تل حقیقت دی، مونږ ټول به دا څه کوو د مرګ دا پیالې دا په دې خپلو شونډو ږدو. ټولو خپلو خپلوانو سره ډېره منډه وواله. الله یې د هغوی چې څومره خدمت یې کړی الله یې د هغې ثواب دنیا او آخرت کې ورکړي. خو خلکو ته وایم چې د مرګ نه په مال خلاصېدل نشته، صبر دومره ورته وایم بس.